رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما الحمد لله ثم الحمد لله الله رب العزت مونږ او تاسو ته په دوره تفسیر 2024 کې دوره تفسیر القرآن کی د شرکت موقع نصیب کړی دا الحمدللہ ثم الحمدللہ دی قرآن کریم تناستا دالوی سعادت تے بیا قرآن کریم کی خودیر علوم دی وی جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افحام الرجالی چکم خلق دا علم تگی اغیق پل علمی پیاس بجاوی تفاسیر مطالعہ کئی درسونو پسی گرزی زمونږ د استادانو یو نهج او یو طرز دی او ډیر مزیدار دی او ډیر خیسته دی چاغي دا اعوذ بالله بسم الله شروع کېدو نمخ کې څه اهم خبري بیانوي چې هغه ذهن کې کینی نو بیا اخوا په قرآن پویدل اسانی دیتا مبادیاتم ویلی کیگی اصول و تویلی کیگی اصطلاحات و تویلی کیگی او دا ډیر لازمی لکه کم ماشومانو چې د قرآن کریم د ناظرین مخ کی قاعده نی ویلی کنه نو هغه په قرآن کې دنه روانېدل ډیر مشکلی هغه پکې بیا د حروف پہچان نشي کوله یاد دی مثال داسې دی لکه یو بیمار ته د اپریشن ضرورت دی نو د اپریشن نمخ کې ډاکټران دل نشه ور کوي نو چې دی نشه شي نو د کې بیا کار کوي غي نو دی په پته نه پوي نو دا مونږ او تاسو د خپل ځان یو اپریشن شروع کوو چې قرآن ته کینو نو دا د هغې نه مخکې د نشې غ انجکشن دی ښه اوس که مونږ نن د اعوذ بالله بسم الله نه شروع کوو نو دا به داسې وي لکه چې مونږ بغیر د نشې نه هغه اپریشن یې راته شروع کوو نو دا ډېر اهمې خبرې دا یادولم پکاري د دې تکرارم پکاري دا ذهن نشین کولم پکاری نننی زمونږ درس تعارف قرآن کریم ډیر مسلمانان شتا هغه د قرآن کریم په تعارف پوهیږي نه تعارف د قرآن کریم دیتا انٹروڈکشن ہوئی پا انگلش کے انٹروڈکشن پختو کے وطا پی جنگلو ہوئی تعارفی قرآن کریم
پی جنگلو د قرآن کریم انٹروڈکشن آف د ہولی قرآن. دا قرآن کریم چې دی دا آخری آسمانی کتاب دی. قرآن کریم دا آخری آسمانی کتاب دے. په لوح محفوظ کې د محفوظ کېدو نه بعد الله رب العزت بیت العزت تا د دې نزول وکړ. تعارف د قرآن کریم قرآن مجید آخری آسمانی کتاب دے. قرآن کریم آخری آسمانی کتاب دے. دا بیا بیا ذکر ویم چې دا ډیر اهم دی چې تاسو یې ولیکئ او یاد کړئ. قرآن کریم آخری آسمانی کتاب دی. په لوح محفوظ کې د محفوظ کېدو نه بعد الله بیت العزت ته د دې نزول وکړ. د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول دی. مصنف ابن ابي شيبه ذکر کړی دی چې انزل القرآن جملة واحدة. انزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا وكان بموقع النجوم ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم انزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا وكان بموقع النجوم ينزله على رسوله دا قرآن کریم نازل شوی ټول په یو ځل په لیلۃ القدر کې آسمانی دنیا ته. قرآن کریم ټول په لیلۃ القدر کې نازل شوی دی. د لوح محفوظ نه بیت العزت ته آسمانی دنیا ته او بیا دا غي نرستو دی دنیا ته لګ لګ راغلی دی. او چې کله بیا د قرآن کریم د بیت العزت نه دی دنیا ته نزول شروع شو. د دی نزول نه مخکې د آسمانی لارو ناکبندي وکړې شو. د دی وحی د نازلېدو نه مخکې د آسمانی لارو ناکبندي وشوه. ځکه مخکې به دا شیطانان پیریان په بر تلی شو
نو که الته ملائکه یو بل سره خبر ډیسکس کا چې نن خو مونږ ته د باران دا ورېدو حکم شوی دی الله باران را وری د پیریانو با هغه واورېده یو خبره نیمه نو دی براله په دنیا کې به د نجومیانو ته خبر ورکو د شیطانو پیریانانو چر باران بکیږي ښا د خلکو یقین به پزان جوړاو نو یو خبره به صحیح او اصل به دروغ سره ملو کې د ځانا نو چې کله دا قران نازلې دل شروع کېده نو د دینه مخ کې د آسمانی لارو ناکبندي وشوه د دې ثبوت دی د آسمانی لارو ناکبندي وشوه سورۃ جن 29 افارا آیت نمبر 8 9 وګورئ چې د قران د نزول نمخ کې د آسمانی لارو ناکبندي وشوه سورۃ الجن یو کم دیرشمہ پارا آیت نمبر 8 9 وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُحُبًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ یقیناً مونږه ولټول خبرونه د اسمان نو فوجدناها مونږه اومنتو دا اسمان ملئت چې ډکړې شوی د څوکیدارانو سختونه وشحب او د شغلونه ولی وانا كنا نقعد مونږ بکیناستو من حد دینا مقاعد پزینو د ناست کې لسمع د پار د وقسارنه مونږ به وقسارنه کوله پیریان وي نو فمن یستمع الان اوس چې سوق وقسارنه کوي او به مونږی داغه د پار شهاب الرصد شغله تیارا اوس مونږ په بر باندې بن کړی شو بر نه شوتلې نو یو خبره نن مونږ دا یاد کا چې قران کریم اخیری آسمانی کتاب دی په لوح محفوظ کې د محفوظ کېدو نه بعد دا الله پاک بیت العزت تا په ليله القدر کې د دې نزول کو او د دې د نزول نه مخ کې د آسمانی لارو ناکبندي وکا بیا د دې وਹੀ دراوړو د پاره چې د کوم ملک انتخاب وکاو داغي تذکرہ سورۃ التکویر کې شوی دا د دې وਹੀ دراوړو د پاره چې د کم ملک د کم پرشته انتخاب کړو سورۃ التکویر دیرشم پارا ایتون ځان سره راړوي خامخا دیرشم پارا اذا الشمس كورت والا سورۃ آیت نمبر 19 انه لقول رسول کریم انه یقینا دا پیغام چې کوم فرشتي راوړل دي دا عام فرشتہ نه دا سورۃ التکویر آیت نمبر 19 انه یقینا دا پیغام الہی لقول رسول کریم دا وینا د رسول د استازی دلته رسول نه مراد فرشتہ ده کریم عزت والا ملائکو کی هم ډیر عزت دی ذی قوت طاقت والا الله ډیر لوی طاقت ورکړي دی فرشته ته عند ذل عرش بنیز د عرش والا مکین مرتبه والا دا مطاع خبر من لیکيږي ثم التا امین امانت دارم دا د دې فرشتي انتخاب الله کو دارنګ د دې ملک تذکرہ سورۃ شعراء آیت نمبر 193
19واں پارا نلسم پارا سورۃ الشعراء سورۃ الشعراء آیت نمبر 193 نزل به الروح الامین راکو شوی دی پدی وحی سرام سورۃ النمل نمخ کی سورۃ الشعراء نلسم پارا آیت نمبر 193 193 نزل به الروح الامین دا کم ملک انتخاب چې الله کړی دا آیت تذکرہ شروع شو دغه دا تعارف د قران دی نزل رول دی قران لرا الروح الامین اغه روح امانت دار چې هغه جبرئیل امین دی سورۃ نحل سوار لسم پارا آیت نمبر 102 سورۃ النحل سوار لسم پارا آیت نمبر 102 دم غس ذکر کو تعارف د قران کې چې دا قران کریم د دې د پاره الله د کمی فرشتي انتخاب کړي دي د هغه فرشتي تذکرہ ده قل او اے نبی علیہ السلام نزله رول لدی قرآن لرا روح القدس فرشتے پاکی اغا روح پاکا دا طرف دا ربستانا قل نزله روح القدس اس لکھ سورة البقرہ گورے آیت نمبر 97 یرج دادون پاک ملک دے طاقت والدے امانتدار دے دا نم سرے دا دی ملک دا دی پرشتی نم سدی سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 لمبے پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 قل من کان عدوا لجبریل قل من کان عدوا لجبریل وایا اے نبی علیہ السلام سوک چی دشمن د جبریل دغه فرشتي نوم د جبريل اوس په لته تعارف د قران مخه ترازی وګوره دا په لوح محفوظ کېو بیت العزت الله نازل کو په ليله القدر کې د التنجی دنیا ته د پیغام راوړو د پارک ملک مقرر شو نو روح الامین دے روح القدس دے نومی جبریل امین دے دا پرشتہ با یواز راتلا تا دون الوی پیغامی چی دنیا تراؤلو نا دی سرا باڈیگارڈ مقررو خوا دی سرا سا مقررو باڈیگارڈ دا دی تذکرہ اگورے سورت جن آیت نمبر 27 سورت الجن سورت نوح پسی سورت الجن دے آیت نمبر 27 29واں پارا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا یقینا روان کړي الله مخکې د دینا رستو د دینا رصد څوکیداران
دې سره الله مخکې رستو څوکیداران مقرر کړیو. دې پورې خبره سمجھ تراله. اوس مخکې دا وحی دا اخیری کتاب چې دی د په کوم شخصیت نازله و راځي دا غي تذکرہ قرآن کې ګورو په کوم شخصیت چې دا نازله و. سورۃ البقرہ آیت نمبر 23. سورۃ البقرہ آیت نمبر 23. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا دا اللہ برگزیدہ بندہ دے. اللہ وی کتاسو پشک کیے دا آغس دا وجنام چی مونگ نازل کری دے لر پخپل بندہ. رب دا بندہ دی سوک دے. سورۃ الاعراف گو رہے یا سورۃ محمد. سورۃ محمد 25 پارا آیت نمبر 2. التے عبدنا وجدا ما پخپل بندہ نازل کړي. دیو چې بنده د الله خو ټول د الله بندګان دي. نو والذین آمنو شپږشتم پارا سورۃ محمد د شپږشتم پاری دویم سورت ته. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. او دام یادو ساته په قرآن کریم کې محمد نوم چې دی کنا دا سلور کرته ذکر شوی دی. محمد نوم په قرآن کې سو کرته ذکر شوی؟ سلور کرته ذکر شوی. والذین آمنوا آکسان چی ایمان راوړلې او عمل کړي نیک وآمنوا او ایمان راوړلې بما پاغسا نزل علی محمد چې نازل کړي شوی په محمد علیہ السلام باندې. سورۃ الاعراف آیت نمبر 2 وګورئ. سورۃ انعام پس اعراف دی د انفال نمخ کی صورت. کتاب انزل الیک دا چې پکم شخصیت نازل کړي دی داغه تذکرہ دا تعارف د قرآن دی. کتاب دازی مشان کتاب دی انزل الیک نازل شوی دی تا تا په لوح محفوظ کې او بیت العزت ته نازل شو. بیت العزت نه دنیا ته دراوړو د پاره د جبرئیل انتخاب وشو. پچا چې نازلې ده هغه د الله برگزیدہ بنده دی چې نوم محمد دی. دا نازل کړي چا دی؟ منزل سوک دی، نازلون کې سوک دی. راځي چې داغه صفات وګورو. نازلون کی سوک دے سورۃ ہود. سورۃ ہود اول آیت د یولسم پاری اخیری صفحہ. د یولسم پاری اخیری صفحہ. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کتاب عظیم شان کتاب دے احکمت دا حکمت نڈک دی آیتون دا دے بے تفصیل شوی دے
من لدن د طرفا حکیم چې حکمتونو والا ذات دی خبیر پارس خبردار دی دا قرآن کریم حکیم او خبیر ذات نازل کړی دی سورۃ طه ابتدائی آیتنا سورۃ طه سورۃ کہف پس مریم دے مریم پس طه شپاڑسم پارا آیت نمبر 4 تنزیلا نازل دل دی کتاب ممن د آغچا د طرف ندی خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجحر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى دا دغه ذات نازل کړي دي هغه کوم ذات دی نازل دل د دې کتاب د هغه ذات د طرف ندي چې پیدا کړي د زمکا والسماوات العلا اسماننا پورتا اسماننا اوچت الرحمن مہربان بادشاہ دے پارش استوا کرے کما یلیق بشانہ نو خالق دے رحمان دے مستوی دے فعرش لہو ما فی السماوات داغ اختیار کے آغا سجی پاسمانونو کی دی آغا چی پزمکہ کی دی او آغا چی پمیندائی کی دی او ما تحت السرا آغا چی دلوندو خٹو دی دلوندو خٹو دلان دی وَإِن تَجْحَرْ كَخْكَارَكَ وَيْوَيْنَا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ یقیناً پوئیگی اغا در راز پا خبرو و اخپا او پا پٹو خبرو اغا اللہ دی بل الہ نشت سوا دا غنا دا خیست خیست نمون دی دا آغا ذات نازل کرلی دی دا قرآن کریم یو خوان دی یو مزید خواہ دارنگی سورۃ زمر آیت نمبر 39 سورۃ زمر التکم تذکرہ دا چھ دا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نازل کرے دے اللہ فخپل ہوئی چھ انا انزلنا الیک الکتاب آیت نمبر 1-2 سورۃ زمر رنبنی آیتنا تنزیل الکتاب من اللہ نازل دل دی کتاب من اللہ دا اللہ دا طرف ندی عزیز دے زور اور ذات دے حکیم حکمتن والا ذات دے سورہ جاسیہ ابتدائی آیتنا سورۃ جاسیہ پینزشتم پارا دا چکل انسان تلاوت کئی تراو کے اوری یا حافظ سے تراو کے قرآن پڑھاوئی او دی دا تنزیل الکتاب دے بڑکی دا تعارف دا قرآن دے او دے کی دا قرآن دا نازلون کی تذکرہ شوی دا لیکن دا چا تذکرہ شوی دا دا قرآن دا نازلون کی تذکرہ پاکی شوی دا دا غصفات دی نو دی کی ترغیب القرآن ہم شو چه دا آغا ذات نازل کرده دی سون الوی ذات دی دا دا آغا پیغام و دا آغا کلام دی
تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل دل دی کتاب من اللہ دا طرف دا اللہ نا العزیز زور اور ذات دے الحکیم حکمت والا ذات شپگیشتم پارا جاسین رست سورت احقاف امدک کا خبر ادا آیت نمبر 2 تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم تنزیل الکتاب نازل دلدی کتاب من اللہ دا طرف دا اللہ نام العزیز زور اور ذات دے الحکیم حکمت والا ذات دے دا قرآن کے کنا آیتون دیخوا دا منزل صفات پا کی ذکر شوی او دا بخبل مخ ترازی بیا نو قرآن کریم اول کمزے کیو لوح محفوظ کیو دا لوح محفوظ نچتا نازل شو بیت العزت تا دا عام خلقم یادولی شی دی دا پارا سوار لسلمونو ضرورت نشتا اے دی باباگانو نا تپوسو کے دا پٹی دا زمیدار کا کانا تپوسو کے دا ولتا یو پیرا ہوئی دا غبا یادی که یاد بینی چی دا قرآن مخ کے لوح محفوظ کیو نو دی دا پارا بتا سوار لسوتل لسلم کے دا مخ کی ادوارو کی بیدا سے وی چی سوار لس علم دی نیکلی نو قرآن تا بنکی نے دا دا قرآن دشمنانو خوا وی تا پا دی نپوئے گی اللہ اکبر کبیرہ نو سخلقو خبر منلوا نو غریبانان دا قرآن کریم نے مزوا نغستا پا قرآن زان پوا نکا او دغشان دا جہالت سر تورو تیارو تلاڑ اس دی دور کی اغا خبر ختم شوی اس غریبانان چی دا پتوی مشرانو کولی نو پخپلے زی پا دے شہرو کا خلقو تا قرآن ہوئی چیر دی قرآن تا خلق دیر رازی نو غریبانانم پا قرآن پوئی کی خونا نو دارنگی قرآن کریم اول کے کمزے کیوں لوح محفوظ کیوں دا التنا بیت العزت تنازل شو دا التنا او دا بیت العزت نا لگ لگ سکم 23 سال کی دی دنیا تنازل شو دا بیت العزت نا سکم 23 سال دا دی دنیا تا اللہ پاک داغی نزول اوکو دائی پا کم جبکی نازل کردے دے سورت یوسف آیت نمبر 2 پا کم جبکی نازل کردے دے اس داغی داغ جب تذکرہ کی خواہ کہ دا قرآن جب کم دا او آیا نند مسلمانانو دا آغا جب سرمین سونا دا او آیا مون دا قرآن جبا چکم دا لوح محفوظ جبا دا چکم دا اہل جنت جبا دا چکم دا آخری پیغمبر جبا دا سونا مین دا وصرا سورت یوسف آیت نمبر 2 اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا دا قرآن جب عربی دا لوح محفوظ جب عربی دا قرآن کریم جب عربی لوح محفوظ کی جب عربی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ منگا نازل کردی دی کتاب لرا قرآنًا دلستو کتاب عربیہ پا عربی جبا کے نو قرآن کریم اللہ عربی کے نازل کرے نو دا با عربی کے وایو نو عربی بس دکو پا عربی کی ترتیب دا دے دا اریو حرب دا پالخ پل مخرج دے عربی کی دا اریو حرب دا پالخ پل مخرج دے نو دا دی دا پارا بتا مخارج پی جانے چه دا حلق نبا کم حروف ادا کوما دا سینے نبا کم ادا کوما دارنگی دا جبی سکا چه مخامق غاخونو سراو لگی ثنایا علیا سراو لگی نو کم حروف بادا کیگی کم حروفو کے اغا حروف استعلا دی او دارنگی کم حروف شجریه دی او کم حروف لسویه دی دا با یادول غاڑی ادا سے مشکل ہے نا دا پا حروفو کے بس یو سو حروف دی غگران دی
هغه لګ یاد کا بیا قران هغه شانته وایا ځکه دا الله پاک نازل کړي په کومه ژبه کې عربیه په عربی ژبه کې دی نو دا عربی ژبه سره به مینا کو او د دې د یادولو کوشش وکاو او د دې ژبه د کولو د پاره مهنت پکار دی چې عربي ژبه زمونږ د شي چې دا د قران ژبه ده دا د جنت ژبه ده انا انزلناه قرانا عربيا دا په عربي ژبه کې نازل شوی سورۃ شعراء آیت نمبر 195 نلسم پارا سورۃ الشعراء آیت نمبر 195 سورۃ النمل نمخ کی سورۃ الشعراء دا مخ کے تعارف دا قرآن شروع دی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ يَقِينًا دا قرآن خامخا دا دی نزول شوی دا رب العالمین دا طرفنا نزل به الروح الامین روڑل دیل را روح الامین علا قلبکا پیغمبر استاز رتے روڑل بلسان عربی مبین پجب عربی واضح کے قرآن کریم ابتدا کی لوح محفوظ کیو دویم نمبر اللہ پاک التا محفوظ کو دیتوی تنزلات ثلاثہ سوئی بتا پاول زل لوح محفوظ کی محفوظ شو بیا بیت العزت کی محفوظ شو نو دعا نو دریم زلبان بیا دنیا تر آگئی دیتوی تنزلات ثلاثہ سوئی بتا تنزلات ثلاثہ د بیت العزت نے نزول شروع شو نو چکل دا دی نزول شروع شو کنا نو کم پرشتہ براتلا صفات مداغوری ده کنا نو چې جبریل به پیغمبر تراغی پیغام به راوړو او پیغمبر زر زر یاد اور پس به زر زر وی چرانه ایر نشي نبی علیہ السلام بس کول زر زر به وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بچ زر زر وی نو الله وحی راولې گلا سورۃ القیامت وګوره یو کم دیرشم پارا سورۃ القیامہ آیت نمبر 16 لا تحرک به لسانک لتعجل به اے پیغمبرات زر زر مخوز او خپل جبا چې تلوار کې پدې سر زر زر مو وای جبريل پسې ته په کلا راوایا ته پدې کې ټینشن مالا لا تحرک به لسانک مخوز وط جبستا چی تلوار کے پدی قرآن ان علینا جمعو زمون پزیما دا دی جمع کول دیستا پسینہ کے وقرآن او دا دی لستلا بس چکل مونگتا تا دال ولو تغل وللو پسزا او بیا زمون پزیما دی بیان ستا پا جبا باندے پیغمبر بزر زروی جبریل راتلو پیغمبر زر زروی اللہ توی زر زر موایا پرورو آیا چکل با وحی جبریل روڑلا نبیا بسو شو نبی علیہ السلام با کاتبین رو غختو اغی تا بیوی چی دا اولی کے آغا وقت کے دا سرمنی ٹکڑے باوی دا سرمنی دا کانو سپین تختی دا اوخا دا اوگی دا اڈو کی پغیبانه بداولی کلی شو پس اسا د سرمنی ټوکړي د سپینو کانو دا تختی د اوخ د اوګي دا اډوکی د کجورو د شاخونو دا غیغه تختی د دالیکل پدې کانی او دا رنگی د کجورو پدې شاخونو باندې پا اڈوکو باندے دیتا ویلی کی گی جمع القرآن فی السطور
پدی سطور پدی لیکلو سره قرآن آغا زمانہ کې محفوظو. نبی علیہ السلام ته وحی رااله کاتبین به راوغته هغې له پیغمبر وویل هغې به هغه ولیکلو. قرآن وی کنه فی رق منشور. رق ویلی کیږي ستا اهل لغت والا وی جلد رقیق داغ نرے سرمندا جلد رقیق یکتب علی چی پای بلیکل کی دیشو. قرآن وی فی رق منشور فی رق اغا سرمنا اغا خوری وری پانی دا قرآن کریم پاغی باندی لیکلی کی دو. آغا زمانہ کی کاغذ نو دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی کاغذ نو خو لیکلو خوا دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی کاغذ نو خو لیکلو. دلتا بزین تبل یو خبرم راشی دا کم چه منکرین حدیث دی کنا داغی یو اعتراض دادی چې د نبی علیہ السلام په زمانہ کې لیکل نو احادیث څنګه ولیکلی شو. نو موږ دوی په خپل خبره کلک شه چې د پیغمبر په زمانہ کې لیکل نو کنه نو احادیث څنګه ولیکلی شو نو دا قرآن څنګه ولیکلی شو. خبر مو خیال درانله نو چې د لیکلو د وجه نه احادیث نه مني نو بیا د لیکلو د وجه نه قرآن هم منه خو منی خو نه اسی په خلکو کې انتشار خوري. تاسو په دنیا کې خلک شتغي احادیث مبارکه نه مني. یو اعتراض داغي دادي په خپل استدلال کې دا پیش کړي چې پاغه زمانہ کې او کله وی چې پیغمبر علی السلام صحابي ته وی چې زمانہ ارس ملیکا نو ته حدیث باندې نه ما ته حدیث ولې پیش کړي کله وی لیکل او کله وی پیغمبر د لیکلو نه منع کړي و. نو چې پیغمبر د لیکلو نه منع کړي وا نو دا خبره پس کې ذکر ده حدیثو کې ذکر ده کنه چې حدیثو کې ذکر ده ته حدیث منی نه دلیل دی ونیسي. بهر دا ځان ته یو ټاپک دی. نو د نبی علیہ السلام په زمانہ کې دیزه پورے د قرآن په تعارف پوشه لا تعارف پوره شوی نه دی. دا د الله کتاب دی تعارف ته ختميږي ښا او د الله د کتاب تعارف مزسو نه کوي. نن سبا خدا اصل کې چې د الله سره مینه د الله د دین سره مینه کنا نو بیا سره دغه محبوب سیس په تعارف باندې تخوان ور کوي مزه ور کوي. مونږه سو کالو شو دي مرګرو ته ځکه کله وایم دي 400 کې مونږ د پلان کو تتلیو نو التا یو نوجوان نو یو 2 بوجه کاغذونه را ترابار کو یو 2 بوجه نو مونږه ملمانو غو مونږ شو کولی نو هغه نوجوان چې ته یو جینې او هغه جینې اوس مړه ده غزل ګل نو هغه بچ ته یا په موبایل او یا چې په ټي وي جن چې ته به لیدلی او یا بوله چا ویډیو چې دا داسې خيسته ده بس دا هغه په جینیز لو ورغړیو هغه با خلکو ته پیسې ورکولې چې ما د دې ملاقات ته بوزه نو هغه دا غي تعارف لیکولو د دې وختونه شروع کړو د یو طرف وخته داسې او د بل طرف وخته داسې ایو بوجه په ډګه کړو ښا نو مې دې پاگل ته ګوره دا خدای الله د کلام تعارف دی د الله د کلام د بادشاہانو د بادشاہ د کلام تعارف دی. نو د نبی علیہ السلام په زمانہ کې کاغذ نو دی کاغذ تکلا وولید نو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په زمانہ کې بیا کاغذ وو په دور صدیقی کې کاغذ وو نو ابو بکر صدیق کو لګی دو د آغا سرمنونا د کانونا قرآن کریم سکو کاغذ تا منتقل کو او بل داسې صحابه کرامو چې هغه ته قرآن پسینه کې محفوظ شوی پیغمبر تم د ټول قرآن حافظ او پیغمبر علیہ السلام هم د ټول قرآن حافظ
بلکې ډومبني حافظ قرآن دا نبی علیہ السلام دی. دا یو سوالم دی په دنیا کې د قرآن د ټولو نه ډومبني حافظ دا نبی علیہ السلام دی. نو په دې زړه کې محفوظ کول د قرآن دې ته ویل کېږي جمع القرآن فی الصدور. یو په دې پاڼو کې چې ولیکلی شو ای ته ویل کېږي جمع القرآن فی الصدور. اجدی سینو کې د صحابه کرامو محفوظو دې ته وی جمع القرآن فی الصدور. د نبی علیہ السلام په زمانه کې قرآن لیکلی شوی وو خو چې ته پکانو محفوظ پروتو پسینه کې محفوظو خو چرته د سرمنه په سرمنه لیکلی شوی دی چرته په ډوکو لیکلی شوی دی. دا مونږ ته چې کوم شکل کې مصحف پروت دی داسې مصحف کې نو د نبی علیہ السلام په زمانه کې. بیا دا دی کاغذ ته ابوبکر صدیق څنګه راواړو. دا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ په دور کې په یمامه کې هغه علاقې کې یو غزوه وا. ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری کی ذکر کئی پائی کی 700 صحابہ کرام حفاظ او قرہ شہیدان شو. سونا حافظان 100 حافظان صحابہ شہیدان شو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغی او ابو بکر صدیق تے درخواست پیش کو چوګوره 700 صحابه کرام حافظان را نه لاړو. نو کدا سي په غزواتو کې دمونه صحابه کرام لاړ شي نو دا قران کریم خو پکانو پاډو کو لیکل شوی دی صحابه کرام حافظان دي خو آینده به د دې سکیږي. نو ابو بکر صدیق دا قران کریم کاغذ تراړول وړي. نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اولگی دو د دې کار د پاره سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مقرر کو. سو کے مقرر کو او زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وی چې دا کار دو نگرانو کنا لکه قرآن کا آغاز تراړول وی فوالله لو کلفونی نقل جبل من الجبال کما ته ویجد دی غرونو یو غر بل طرف ته وړه کنا نو خبر له دون ګران نوا خو چراته وی دا قران کاغذ ترا منتقل کدا کار را باندې ډیر زیات ګرانو. علامہ زرکشی رحمت اللہ علیہ البرحان کې ذکر کئی چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې قرآن په جدا جدا تختو لیکو په سرمنو. نو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اولگی دو تمام سورتونه را یوځای کو او په یو تار سره هغه را جمع کو او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورتا باقاعده د یو کتاب او د مصحف شکل ورکو. دا کم مصحف چې ابو بکر صدیق تیار کو دا د ابو بکر صدیق سره نور خو حافظان شته د قرآن کرا او هغه د پیغمبر په زمانه کې لیکلی شوی چې پسم و غم شتا. د ابو بکر په زمانه کې یو مصحف تیار شو هغه په کاغذ کې هغه د هغې سره چې کله ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات شو دغه مصحف عمر بن خطاب سره بیا چا سره او چې کله عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وفات شو دغه مصحف بیا دا عمر بن خطاب لور دا زمونږ استاد مورجان دا سیدہ حفصہ بنت عمر سوک وې شاب ابو بکر صدیق مصحف رضی اللہ عنہ پکې واغستو عبداللہ ابن زبیر پکې واغستو سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ پکې واغستو عبدالرحمن بن حارث سکسانی د دیدا
معاونت د پاره دی تا ورکو ابی بن کعب انس بن مالک عبداللہ ابن عباس مالک ابن ابی عامر او کثیر بن افلح دا کمیٹی برابر کا دیتے وی دا کما مصحف چې تاسو ته ما درکو د حفصه د مروغ وختو نو تاسو دا ذکرو کې چې دا ټول لهجې او سیټ تکې د قریش په لهجه کې دا قران ولیکي په کومه لهجه کې د قریش په لهجه کې د ګن نسخه تیاری کی هغه نسخه اوس موجود دي ښا د ترکی په میوزیم کې شتا مدینه منوره کې شتا مخکې به خلک وتا سه پرې خو درازي وي وګوره هغه میوزیم مدینه منوره کې پخوانی چیزونه او صغیم دا اوسنه بچا چې دی کنه دم د پیسو خوان دغست دي نو اره دې باقی دا اوس 20 ریال اخلیخه نو مصحفونه جدا جدا علاقو ته ولګل یو مصحف مکی کې مکی ته ولګلو یو مصحف مدینه کې پاتې ک یو مصحف شام ته ولګلو یو یمن ته ولګلو یو بحرین ته ولګلو یو نسخه بصری ته ولګل یو کوفی ته ولګل دا کوم زینو کې د دین غټ غټ مراکز نو دا مونږ ته چې کوم قران کریم مخې ته پروت دی نو دا په دې شکل سره دا په لوح محفوظ کې یعنی اول الحمد بیا ورپسې بقره او بیا آل عمران بیا النساء بیا المائده انعام اعراف انفال توبه یونس هود یوسف رعد په دغه ترتیب سره دا په لوح محفوظ کې خبره دین تراله ګرانه لا د لوح محفوظ نه دق شانته په دې ترتیب سره بیت العزت تنازل شو بیا د بیت العزت نه د وخت په مناسبت سره بلګ لګ نازلې 200 کم 23 سال کې نازل شو د قران کریم تعارف مخه ترالو کرانلو حاجی الله اکبر کبیره نو نن یو درس کې مونږه تعارف د قران کریم دا وریدو دې سره یو بل عنوان اغم نن ذکر کوو چې هغه طویل کیږي عظمت د قران کریم چې قران کریم سونه عظیم کتاب دی لومبي ځان سره عنوانات لیکي بیا په آیتونه راړو قرآن کریم دا سبب دی د ډیرو خیرونو اس سره ډیر خیرونه راځي ښا او قسم می دی په الله چې وسره راځي دا قرآن کریم دا الله د رحمتونو سبب دی قرآن کریم د برکاتو د نزول سبب دی دا سبب د مینې او د محبت دی دا قرآن کریم سبب دی د گمراهی نه د بچ کېدو دا قرآن کریم سبب دی د زیاتوالی د ایمان دا قرآن کریم سبب دی د پیجنګلو د ایمان دی قرآن سره خلق ایمان زده کوي ښا د قرآن نه بغیر ایمان نه زده کیږي د قرآن نه بغیر ایمان نه زده کیږي دا قرآن کریم سبب دی د حقیقی خوشاله دا قرآن کریم سبب دی د دخول د جنت دا زیوز دا خبر قرآن کی گورو خواہ سورة البقرہ آیت نمبر 269 آیتون زر راڑا شاواز سورة البقرہ آیت نمبر 269
تاسو ته اوس خپل پته لګي دا زدک او دا بیانوا دریم پارا آیت نمبر 269 269 یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا یؤتی الحکمت ورکی اللہ پوی دا قرآن حکمت مانا فهم القرآن والسنہ یؤتی الحکمت من یشاء ورکی اللہ پوی دا قرآن چالچ اغواڑی ومن یؤت الحکمت چالچ ورکلی شوا پوی دا قرآن ومن جو بھی ہو غریب دے کمالدار او که تاجر دے او که دکاندار که مولا دے او که امی خو چاتم چه ورکلی شوا پوی دا قرآن نو پوی دا قرآن کریم خو ببلستن کے نمیلاوی دی لبرازی او پا وقت برازی خوا ومن یؤت الحکمت چاہتا چه ورکلی شوا پوی دا قرآن فقد اوتی خیرا کثیرا دل ورکلی شو خیر لغونتا دیر خیر وتا ورکا دا سو کوئی الله وی چې چاته په ایمان وینن تاسو سره لګړې را پوهه درکلی شو کنه دا علما مرګري خو پوهه دي الحمدلله طلبام پوهه دي زمونږ د عام مسلمانان مرګري سب پوهه نن حاصله شو کنه چې قران اول کم ځای کې او بیا څنګه چلو شو کاغذ ته په کم دور کې منتقل شو دا پوهه خو لګه میلاو شو کنه دا قران والله وی چاته چې د قران دا پوهه ورکلی شو دل سور کلی شو فقد اوتی خیرا کثیرا دل ورکلی شو خیر لوی کثیرا سونا یو دڑے یو من یو دو منا بس لوی کثیرا نو دون خیر وتا ورکلی شو چې الله وتا کثیر وی نو چې الله کم سیس تا کثیر وی نو تاسو ته روزانه دا دون خیر ملاویږي او خیر کثیر ولا تملاوی نو چې دې دم د چاملا ماته یو دې کې سستی کوي دا خو بیا د بدبختۍ نه خدانو دې د پر نور مسلمانان هم را وستل پکار دي چې دا خیر کثیر د غي په جولو کې مواجول شي فقد اوتیا خیرا کثیرا دارنګي تاسو وګوره سورته انعام سورۃ الانعام آیت نمبر 153 سورۃ الانعام آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یقیناً دا قرآن زمانے غلار دا نو قرآن کریم سبب دی نیغ لارے دا قرآن نیغ لار تا تخی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یقیناً دا قرآن زمانے غلار دا فَاتَّبِعُوهُ نو المارے کی خکل تالکے کنا فتبعوه دی پس روان شه دا ځان مخ ته وګرځوا وان هذا صراطي مستقيما یقینا دا قرآن کریم زمانه غلار ادا پدې قرآن کریم بت الله تعالی څخه چې څونه د قرآن سره مینه ډیرې دونه بستا د الله سره تعلق سیوای رابطه به سیوای تعلق مع الله قرآن سره سیوا کیږي دا نه غلار ادا کته ټول مر نحو صرف او منطق او فلسفه پدې کې جون تیرې غ الله سره تعلق نه سی واقعي ښا اب استا په دماغ کې خشکی پیدا کړي ولا تتبعوا السبل تاسو مزه او دا نحو صرف د اهمیت نه انکار نشتا هغه بم زده کو
خو د قران د پوی د پاره دي چې قران باندې سړی پوشي. ولا تتبع السبل مزنور لار پسې ورنه د نه غلار نو مواړیا. دا سورۃ الانعام آیت نمبر 126 وګورئ. دا چې ته د دې تکرار کې او دا بیا ذهن نشین کې چې د قران عظمت کم دی. قران کریم دا سبب د خیر کثیر دی. او سورۃ البقره 269 دا نه غلار خي. انعام 126 153 دا ایتونه نمبر مو سره یادې آیت مو سره په یادې او بیا چغېږي په دنیا کې ګرځا او د الله کتاب بیانوا. وحاذا صراط ربک مستقیما. الله دا قران چې دی دا الله رستا د رب دا مستقیما نه غلار دا. ته په ارموز کې وی چې اهدنا الصراط المستقیم. نو صراط مستقیم قران دی کنه. دا ټول مسلمانانو وی چې اهدنا الصراط المستقیم په صراط مستقیم چلے. الله صراط مستقیم دا قران دی. چې ته وی قران ترازا دی زوزګار نیما نو مانځ کې دروغ وی الله بندا. د دې مثال خدا سي دی لکه یو تن لار دی پلار کې اے مسلمانانو مال وبو چاوته ګلاس ډک د وبو ور دی ځنس کوم دا بروغي کې لیوانی. مونږ ټول مروي یا الله په قران په نه غلار می روان کې په نه غلار می اوچله په نه غلار می کلک کې الله زمانه غلار دا قران دا دیوی ز په نظم ز قران دا قران په لار نظم ښه د دې ته اوسګار نه منو. سورۃ الاعراف آیت نمبر دی پسی سورت دے. سورۃ الاعراف نہم پارا آیت نمبر 96 ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. کچرتا دی کلو والا ایمان روڑلے وی واتقوا یرے کڑے وی دا اللہ نا یعنی دا قرآن من لے وی لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض دزمکی دا اسمان برکتون بوربانی مونگا کلو کڑے وی. دارنگی سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 گورے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 نہما پارا دی سورت اخیری صفحہ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کلچ قرآن لستکیگی فَاسْتَمِعُوا لَهُ نو دل کی کل کیا کول کر سن لینا. بس لپا کو بے آورے خواہ اب توجہ سر آورے پا دب سر بے آورے وَأَنصِتُوا چپا وَتَكِينِ نو چې کله ته قران ته چپ کینی او قران اوره لکه څنګه تاسو قران اورو کنه او الحمدلله توجه سر مرګري ناس دي لکه چې د مرګرو توجه برابر یا نو چې کم تن خبره کوي داغه په خلی باندې الله صحیح خبره راولي. واذا قرئ القران کله چې قران لستکیږي نو توجه سره اوره چپ ولکینه لعلکم ترحمون دی د پارا چې پتاسو رحم وشي. نو قران کریم تناستا دا سبب د الله د رحمتونو دی. پتا به د الله د رحمتونو بارانی چې ته قران تناسته. سورۃ یونس آیت نمبر 58 یولسم پارا. سورۃ یونس آیت نمبر 58 یولسم پارا چې دا قران کریم دې سره خوشاله راځي. سورۃ یونس آیت نمبر 58
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما یجمعون. او آیا اے نبی علیہ السلام پا فضل دا اللہ پا رحمت دا اللہ. فضل اللہ قرآن لستا پاغی بانے عمل کول دا رحمت دا اللہ دے. نو فبذالکا پا دی قرآن سرا فلیفرحو خلق دی خوشحال شیخا. تو قرآن تکی ناستی نو پا دی خوشحال شا. هو خیرن دا غور دے دا آغا سنہ چی دیئے جمع کیا. سورت یونس آیت نمبر 58 یولسم پارا چی قرآن سبب دا خوشحالے دے. قرآن کریم سبب دا خوشحالے دے. سورت آل عمران آیت نمبر 103 لسم سپارہ سورہ آل عمران سویم سپارہ کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. واعتصموا منگل لگوے بحبل اللہ پر سید اللہ سرا جمیعن ٹولا. ٹول کد مشرق کد مغرب کد شمال کد جنوب کا عرب کا عجم راجم شے پسو پا قرآن راجم شے. قرآن دا پارا اتحادو کے اقتدار دا پارا نخا پا قرآن رایو شے پا قرآن. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا تسنسکی گے مد قرآننا. واذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کے نعمت اللہ پتاسو اللہ دا نعمت را یاد کے. اذ کنتم اعداء کلچ تاسو دشمنان وید یوبل اللہ من راوست پمین دڑون استاسو کے. اللہ ستاسو پا میس کی مین راوستا. نو چه قرآن ترازی کا نا دا دی با پزل کے خامخام مسلمان دا پارسی مینا او کدی شل کالم دورو تراغل او پا دیرل کی خیری او تربگنی او بغزون او خبکانون ساتی کا نا دا سبل مخلوق تی بیا خوا. و دا قرآن کریم کے خو کمال دا دی پزل کی الفت راولی زل کی مین راولی د خپل سکرونو نه سیوا مینا د مسلمانانو سره. دا د قرآن کمال دی. دا کم دی که چې زمونږ د ازله کې د چانه نفرتونه راشي که نه نو دغه ځای زمونږ پته لګي دا مونږ کمپیوټر چک کوي بیا چې هلکه دوباره دې ګورې ځان سم که نظر ثاني وکړه ته ګورې سم شوی نه ښه اصلاح دې نه ده شوې زړه دې بیا هم د خیرونه ډک دی زړه کې دې بیا هم ګندونه دي. رور دا پارا دے پڑھ کے گندے خور دا پارا دے پڑھ کے گندے گاونڈی دا پارا دے پڑھ کی خیری دی بل مسلمان ترقی زد نہ برداشت کی گی. لیکن گوری دوبارہ اللہ فرمائی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ من راوست پمین درلون استاسو کے نو تاسو شوے پا نعمت دا اللہ سر رونا رونا دی قرآن کریم تاسو رونا رونا کے. او گورا دا صحابه کرامو کنا چه کلا قرآن کریم نو راغلی دا غی زندگی اگورا کبھی پانی پیلانے پی جگڑا کبھی گوڑا دوڑانے پی جگڑا ستا از زماد اس نمخ کی شو پا دی جگڑا ستا ساروی زماد ساروی نمخ کیو بوس کلے. نو چه قرآن نی اس بیم پا دی جگڑی خوا ستا سو پا دیوال سپیا کا پرتونو چرگی پا کیخ پیوالی نمون کاری خزلی رو غرزولی پا دی جگڑی. ستاسو معشوم زمون معشوم تا کنزلو کنو پا دی جگڑی پوشا دا قرآن دا تعلیماتو نا خبر رہے. فاسبحتم بنعمته اخوانا دی قرآن تاسو رونا رونا کے نو قرآن رو ولی راولی اتفاق راولی مین راولی دا خوشحالے یو ماحول وجود تا دی سر رازی. دارنگ محترمو سورت انفال
آیت نمبر 2 اعراف پس انفال دے نہم پاردا آیت نمبر 2 انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم دا مومنانو نخ بیانی او قرآن کریم سره سکیگی دا دل بیانی انما المؤمنون الذين یقینا مومنان آغا کسان دی الحمدللہ یهدیکم اللہ اصلح بالکم انما المؤمنون الذين یقینا مومنان آغا کسان دی اذا ذکر اللہ کلچ اللہ یاد شی وجلت قلوبهم زلون پیرشی دانا جی دی پٹوپونو شی خبر لی یو دا یری او دا حیبت کیفیت تواری شی او دا مومنانو بلا نخسرا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ چکل پا دی لستی شی آیتنا نسکی گی چی آیتنا پی لستی کی گی لکہ اس پا مونگ آیتنا لستی کی گی او دا سار دا سی دیت گینٹائی کی مونگ سون آیتنا ہوئی یو که دعا پاول مو حدیث ویلیو کانا چی بھئی دعا آیت از دکول جماعت تلڑے دعا آیت از دک دار دعا اوخو نغور عمل دے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ او چکل لستیشی پدی زمون آیتنا اللہ وی چی پدی دا قرآن آیتنا لستیشی نزادتهم ایمانا دا ایمان آثار و کیپیات نورم سیوا شیخا زادتهم ایمانا دا ایمان آثار سیوا شی نو چې قرآن کریم ته مونږ کینو مونږ اورو چې روزانا سنا صدا خپل ایکسرے موزی چې س اعمالو کې سیواوال راغی او کنه یره دا دونه مدغه من نوافل نکولو اوس د قرآن درس ته ټاټ شوی ما یره نوافل بخامخا کوم دا اشراق دا نفل دا د ماسپین د مون مخ کې رستو یو 2 رکعات نفل د مازیګر د مون مخ کې یو 3 رکعات نفل د ماخام د مون رستو یو 2 رکعات نفل د ماسوتن د مون مخ کې یا رستو یو 2 رکعات نفل د لز 12 رکعات نفل خو بخامخا کوم ځکه درس والے ما قرآن سره کیفیت د ایمان نور سے واقعیږي الله سره تعلق نور سے واقعیږي نو خامخا دغه اعمال دا خو نفلی اعمال دي او دون ډیر دیمنا نو درځي د لز 12 رکعات نفل دا پابندې سره کوي ان شاء الله خو مو ده کنه د چاچا دا کله کله موږ مرګرو ته وایو چې بيد تاسو یومیه درځي لز 12 رکعات نفل خامخا کوي لز 12 رکعات غریب پریشان شي ایتا سار منځونه وکړو کور تلړې یا جمعات کې ناسوي تلاوت وکاو نور راوخته د اشراق وخت شو 2 رکعات موږ دی وک ګرانه ده کاسانه بیا دی چټي وا کار د کو د دنیا یا درسونه د کول سده کول ماس پین مستری تیاری وکړو نو د ماس پین د مون مخ کې یا رستو نپل کیږي نو 2 رکعات دی سره نپل وک لس رکعات موږ کې نو 2 رکعات دی نپل وک نو ګرانه ده کاسانه نو بیا دی چټي ده نو چې مازیګر مستراغي نو د مازیګر د مون مخ کې 3 رکعات نپل دی وک د مازیګر د مون مخ کې 100 رکعات مخ کې رسو کړیو سو شو 8 رکعات نو د ماخام د مون رستو له 2 رکعات او کنو سو شو او دوی د ماسوتن د مون مخ کې یا رستو کنو سو شو مشکل شو د دې به اهتمام کوي ان شاء الله خو خره د چا کله کا وعده ده چې د دې به کوشش کو خامخا د دې 12 رکعات نفلو دا بستا د قران د درس آثار په پتا مرتب شي چې زما استاد په اخلاقو کې چینجز راشي الګه زه قرآن اورم روزانه غنټه 2 غنټه بیا هم پوچا خلو نو بیا هم کنزلو نو بیا هم غسی نو بیا هم وینا نه لګ اخلاق هم خپل سم وسرا خپل معاملات هم درست کو وسرا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا چې کومه غلطی را کی دي کنه ابرورو پریدو سره ښا
ځکه دا د ایمان والا نښه ده. دا د قرآن کریم عظمت شان دی چې دا پچام لستی کیږي نو زادتهم ایمانا. دې سره څه وشي؟ زمونږ د کلي کې یو زنانه وه، مشره زنانه وه، هغې به اف ام اورېده. یقینو کې چې یو کال درس واورېده په کور کې ولا څلور ویسیارې او ټلویزیونو هغه ټول مات کړه. ازامنې ما پسې راغلی وي دا تاسو دې سره څه چل کړی دی چې دا دې دا چل وکړه؟ مې یاره مونږ خو درس کوو. د صورت انفال آیت مو ووایي چې د ایمان اثار نورم سیوا شي، د بې حیا سامان ختم کی. که موبایل د شپه ورځ استعمالو لږ استعمال را کم کا، که پای کې د فلمونه وغیره بې حیایي کتې هغه ته ختم کا، نو دا به د قرآن اثر پتا باندې. او کنه قرآن را باندې اثر نه کوي نو الله فرمای فبأي حدیث بعده یؤمنون. دیو بیا په بل کوم سیس باندې سمیږي چې قرآن چینج زرا نه وستا نو بیا بل کوم یو سیس دی. سورۃ طه آیت نمبر 123. سورۃ طه 14 پارا آیت نمبر 123. قال احبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى. کچر تراشی تاسو ته زما طرف نه هدایت آسمانی کتاب نو فمن اتبع هدایا چا چې زما د کتاب زما د هدایت تابعداریو کا فلا يضل گمراه بنشي په دنیا کې ولا یشقا بدبخت بنشي په آخرت کې. قرآن سره کمال دا دی، دا د قرآن عظمت دی چې دی پس روانه فلا يضل فی الدنیا ولا یشقا فی الاخره. دنیا کې به گمراه نشخه، د گمراهی نه به بچ پس سره په قرآن سره به د دلالت او د گمراهی نه بچي. نو که ډیر لوی د زمانی ولی او بزرگ او علامت الدهر او علامت القمقام خو قرآن کریم جن کی نشتا، د قرآن تابعداری نشتا، نو فلا يضل والا خبرم نشتا، بیا به په گمراهی کې ښا. فلا يضل ولا يشقى، نب گمراه شي په دنیا کې ولا يشقى او نب بدبخت شي په آخرت کې. دا د سره د قرآنی کریم سره. دارنګي سورۃ شورا 15 پارا آیت نمبر 52. عظمت د قرآنی کریم. سورۃ شورا پندیشتم پارا آیت نمبر 250. پندیشتم پارا سورہ شورا آیت نمبر 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا پندیشتم پارا سورۃ شورا سورۃ مومن پسې ده، سورۃ حامیم سجده ده او بیا ور پسې سورۃ شورا ده. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا دارنګ مونږه وحیو کتا ته پیغمبره د روح، قرآن ته روح وی، من امرنا د وجد حکم زموننا دا وحی چې میرا تنو کړي اے پیغمبره ما كنت تدري مل کتاب، تعالی خو د کتاب پته نه وا، ولل ایمان او نزل د ایمان د تفصیلات پته وا. دا نه ایمان پتا تا نه وا، دا څه ونه وی چې د ایمان پتا تا نه وا. پیغمبر د ایمان پتا نه وا، د ایمان پتا و توخو د تفصیلات د ایمان پتا نه وا. د ایمان تفصیلات معلوم شو پس سره په دی وجہ یو حدیث پاک کې مرضی صحابه کرام وی
تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن ثم ازددنا به. مونږ اول ایمان راوړو بیا مو څه وکړو نو بیا مو په قرآن دا ایمان نورم سیوا شو. د دې رستم کې یو ځای کې طالب علم کې ما درس ورکاو هلته یو ډېر ښه سړی یو ډېر بزرګ و ډېر نفلونه به یې کول او مسواک به مو سره و چې ما به ولکه د درس وي ما له بیبي استاد جي ساوډیر استاد جي داسې کیسه ده چې زه لا ایمان زده کوم. صحابه اول ایمان زده کړی او بیا قرآن زده کو. مور ایمان د دې مطلب دا نه دی چې ایمان به زده کوم نو بیا به قرآن زده کوم. ته به ایمان په قرآن زده کې مې ته به ټول عمر بیمانه ګرځې مې ته بیمانه یې څه وی مړه ستاسو لهجه سخته ده یار نو محنت ته ګډې وډې وې که نه سړیه د ځانه د مفتی اعظم بر صغیر و پاک و هند جوړ کړی دی ته به قرآن زده کې ته به ایمان زده کې نو بیا به قرآن زده کې. نه صحابه کرام چې څنګه مسلمانې د فورن به قرآن زده کو. د دې د وجې نه ډېر غریبانان دیندار طبقه په قرآن د پوهېدو نه منع شوي دي. غریبانان هغې ټول عمر دا زده کولو چې زه به اول ایمان زده کومه نو بیا به قرآن زده کومه نو دې تر مرګه پورې بې ایمانه یي ښه ایمان یې لا نه زده کړي که نه که دې مسلمان شوي خو قرآن به یې زده کو. نو پیغمبر ته الله وی اے محبوبا تعالی د ایمان تفصیلات نو معلومه نو ما دا قرآن کریم نازل کو چې تور باندې د ایمان تفصیلات او پیجنې. دارنګ محترمو سورۃ فاطر 23 پارا آیت نمبر 32 23 پارا سورۃ فاطر ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. بیا مونږ ورکو دا کتاب هغه کسانو ته چې مونږ ورکو د خپل بندګانو نه نو بعضې پکې ځان لکه می کوونکي او بعضې میانه روي کوونکي وه او بعضې پکې مخکې کېدونکي وو بالخیرات اعلی درجو والا او ذالک هو الفضل الکبیر دا د الله لوی فضل دی. نو جنات عدن دیلا جنتونه د همیشوالي دي چاته دا کتاب چې مې ورته ورکو چاته چې مې د قرآن دا پوه نصیب کا چاته چې مې څه نصیب کا اورثنا الکتاب دا کتاب مې ولا ورکا نو جنات عدن دیلا جنتونه د همیشوالي دي دی به ولا داخليږي کالی بو تا چولی شي یحلونا بنگڑی بو تا چولی شي پا دی جنت کی من ذهب دسرو زرنا ملغلری بی ورتا جامی بی در حمونیا دا مقام حاصلیگی قرآن کریم والو دا پارا. نو قرآن کریم دا سبب دا ډیرو برکتونو دیخوا نورم پا دی باب کے آیتون اشتا دی چې مونږ او تاسو نن کم درس ویلا یو تعارف د قرآن کریم او دویم عظمت د قرآن کریم. ان شاء الله سبا ته به هم بعض اصطلاحات او اصول بیانېږي او سورزي او بیا به اعوذ بالله بسم الله شروع کوو. زمونږ او تاسو ذمہ داری دادا چې د الله تبارک وتعالى د کتاب دې ته مونږ او تاسو روزانه ځان سره ملګری راولو خو هم ده ان شاء الله. او دویم بعض زنانو ته پوښتنه کول چېرې مونږ ځان سره د زنانو ته چې مې راوړو نو څنګه وي نارینه هم دا ته پوښتنه به بعضې دی بیا شروع کړي خو نو کوشش دا کوئ چې دغه شانتې چیانې مه راوړئ ځکه په یو ورځ باندې بیا 15 زنانه چې راوړي نو بیا په سبا ته دا بعضې خلک چې د ترماس صحیح کوي خوند یې اخیستي که نه نو په یو ورځ چې 15 زنانه چې راوړي نو بیا خو بله ورځ نور خلک راونړي نو کوشش دا کوي چې کومې زنانه یا نارینه د هغې اراده یې داسې چې مونږ څه چې اوبه اکرام کوو نو هغې دغلته سینیر باجیګانو ته وایې نو تاسو ته به وایي چې او نو بس په نمبر بیا چې څوک راوړي نو هغې مخکې نه خپل نوم لیکې نو په یو نمبر سره هغه ترتیب چلوي نو بس داسې لازمي نه ده چې تاسو د چې راوړی او د ټولې مجموعې دپاره دې راوړی په مونږ خلکو کې مصیبت دی
ډیر مسلمانان دا سشتا پر یو خبر ځان پوهه کې بیا خاص کر زموږ په پښتنو کې چې لکه یو ځای کې سل کسان دي نو دی وایي چې زما خو وس کیږي د یو مجمع رجوع یا د یو ترماس چې خدا خو سل کسان دا خو په یو دیګم نه رامنې کیږي نو راشه دا اکرام نه کوم نو دا انسان محروم پاتې شو که پاتې نه شو. تاسو ګوره عرب په دې حرمینو کې څونه دنیاي بس څوک خپل درستخان وروړي هغه خور کی نو څوک ور باندې غشنه چې هغه گاواون ته کیدي او څوک سره سکه کونه مې کونه کیدي د چا چې نور څه وسنه کیږي د زمزم وروړي هغه کیدي د چا چې نور څه وسنه کیږي نو په دې ګرمه کې ټیشو پیپر هغه ولاړی خلکو ته دونه ور کې خولې پیو چکا نو څوک چاته یو مسواک ورکی نو دا د ارجا د خپل وس خبره ده. دا لازمی نه ده چې ته ټول د درس مرګرو د پاره چیانې راوړې بس خپل وس کوي ستا یو پیاله چې وس کیږي هغه یو پیاله دی راوړه نو بس یو مشر زنانه به اوس کی نو دغه ترتیب پکار دی او روزانه وسره دعوت نن پکې داسې ناری نشته چې زنانه وروستي کړه زنانه وروستي مرګري پکې نو ډیر دي ماشاءالله اوس په پته نه بوي زنانه خپل راوستي کې څنګه ترتیب دی. الله دې موږ تاسو له عمل کولو توفیق نصیب کی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين. اے رب ذوالجلال زمونږ دا درس په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې رب زمونږ دا کوم علما طلبا عام ملګري نارینه او زنانه دې درس ترازی اے رب ذوالجلال د قرآن فهم ورته نصیب کې د خپل علم نه او ته علم ورکې ربا بهترین قرآن مبلغین او داعیان او مدرسین وګرځې ربا خیر ته نخور کې ربا حفاظت وکې ربا اے رب ذوالجلال دا درس مونږ ته آسان کی مونږ ته پکې برکت واچې ربا خلکو ته خیر منتقل کې ربا سونه مرګري دې درس ترازی نارینه او زنانا اے رب جولې د خیر ډکه کې مشکلات آسان کې پریشانې ختم کې بعضی مرګري مسافر دي د دعاګانو درخواستونه کوي ربا تعالی دا غي مشکلات او د حاجات معلوم دي سونه مسلمانانو د دعا درخواستونه کړي او کچانه دي کړي دای حاجتونه تر سره کې مشکلات آسان کې پریشانې ختم کې اے رب درس دې مرګرو کې چا سم مرادونه جایز تمناګانی جایز هغه ته پوره کې ربا اے رب ذوالجلال زموږ ګناهونه معاف کې زموږ د خپل عظیم کتاب سره مینه پیدا کی. کم نارینه او زنانا د قرآن کریم د پاره کمپین چلی خلکو ته دعوت ورکړي چې مسلمانانو راشد الله کتاب تکینه اے رب د خپل تاثیر سیوا کې او اے رب ذوالجلال د قرآن او سنت په برکتونو سره مالا مال کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.